ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي زمان على أمتي يحبون خمسا وينسون خمسا الى آخر الحدیث. محترمو کتونکو ناظرینو، حضور سرور دو عالم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارک دی او ډیر ناشنا حدیث مبارک دی رانقل کړی دی د امام غزالی صاحب رحمت الله علیه مشهور کتاب مکاشفۃ القلوب. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای زرد چې زما په امت باندې به یو زمانه راشي، داسې زمانه به راشي د ما په امت باندې چې پنځو شیانو سره به مینه کی او پنځه شیونه به ترې نه هیر وي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې اول نمبر یحبون الدنیا وینسون الاخره. ما په امت به داسې زمانه راشي چې دنیا سره به محبت زیات شي او آخرت به ترې نه هیر شي. دویم نمبر حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي ویحبون المال وینسون الحساب. د ما امتیان به مال سره محبت کی چې مال زرا پیدا کم چې د هر ځای نه وي، مالدار شم، وسواله شم، صاحب مال شم، خو حساب او کتاب به د ده نه هیر وي چې د دغې مال خو حساب ورکول هم شته، داسې یو ورځ هم را روانه ده. حضور علیه السلام مبارک فرمایي دریم نمبر ویحبون الخلق وینسون الخالق. داسې امتیان به میراشي چې مخلوق سره به محبت کی او خالق به ترې نه هیر وي. هر انسان به د مخلوق په محبت کې مبتلا وي، څوک به د خپل اولاد په محبت کې، څوک د بیبي په محبت کې، څوک د چا په محبت کې، څوک د چا په محبت کې، او خالق به ترې نه هیر وي چې دا هر څه هغه پیدا کړي دي. حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک څلورم نمبر سیز بیانوي، فرمایي چې ویحبون الذنوب وینسون التوبه. نبی علیہ السلام فرمایي د ما په امت به داسې یو زمانه راشي چې محبت په کوي ګناهونو سره، ګناه به ډېره خوښوي، هر قسم ګناه به د ده نه کیږي او کوي به او خواهش پې وي او مینه به ورسره کی، ګناهونو باندې به خرچه کوي، پیسې به پې ورکوي. وینسون التوبه او توبه به د ما امتیانو نه هیروي. آخري او پنځم نمبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ارشاد فرمایي ویحبون القصور وینسون المقبره. د ما په امت به داسې یو زمانه راشي چې بنگلې او محلات به یې خوښ وي، بنگلو سره، ماڼو سره، محلاتو سره، جایدادونو سره، غټو غټو کورونو سره، او د دنیا لذتونو او د دنیا مطلب چې آبادو سره به دوی محبت پیدا شي او محبت بھی وي، خو لیکن آخرت به د دوی نه هیر وي. محترمو کتونکو، په دغه حدیث مبارک کې مونږ تاسو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات څه بیان کړل چې داسې دنیا سره محبت، داسې مخلوق سره محبت، داسې مطلب چې قصور او ماڼو سره محبت، داسې مال سره محبت چې هغې باندې مونږ نه آخرت پاتې کیږي. حضور علیه السلام مونږ د داسې محبت نه منې کړي یو. البته دنیا استعمال که د دې دپاره چې ته پې آخرت وګټې. دا د څو ورځو ژوند او دا کمزوري دنیا او دا بیکاره دنیا، دا هغه قیمتي ژوند چې هغه آخرت دی، بهترین محلات پې ملاویږي، د الله رضا پې ملاویږي، په هغې باندې بدله کا، داسې اعمال وکړه چې هغه آخرت ځان له پې ښه کړي. ځکه خو عبدالرحمن بابا په خپلو شعرونو کې فرمایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده د عقبا. دنیا په هغه ټیم کې ښه وي چې د آخرت دپاره یې توښه کړي. او په یو بل ځای کې فرمایي
چې د دلبرو صدقې لرئ غواړم، هسې نه چې د دنیا پسې زهیر یم. که زه دنیا غواړم د دلبرو صدقو لرئ غواړم، هسې نه چې د دنیا پسې زهیر یم. الله پاک زموږ تاسو ټول له په دې وینا باندې د حضور علیه السلام مبارک اول مالا بیا تاسو ټول له د عمل کولو توفیق را نصیب کی. آمین بجاه النبی الرؤوف الرحیم.